मेहरबानियों के तासु टोल की नहीं ताकि शरारत तो दरखास्त शात उधरी गई है दत्ता मेहरबानियों के योम दल तस्तगी मचलो मराज़ी मेहरबानियों की स्टेज खाली गई स्टेज मुकम्मल खाली गई बगैर द जिल्ली काबिनी नहीं लावा टोल मेहरबानियों की ताज़े खाली गई बड़े मेहरबानी तास्ता दरखास्त स्टेज खाली गई दत्ता मशरान रा रवान दी उबो इंतजामिया वाला आबिद साफी से दरखास्त है चागख पर इंतजामात पर कंट्रोल की वाखरी आबिद साफी से दा उबो गर्जवा मशरान रा रसीदल दिन बाद प्रोग्राम आगाज को वलार दी गेट के टोल वलार दी गेट के टोल वलार दी कारी सारे मिलाओ शागे सा टोल गेट के वलार दी आया ऊपर से टारगेट को वाला वर कमर गिरी वावड़ा 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 ए 10 वर्षाचे कसान जाई
يوم الناصر ورقي رحمت خالق المكمل لما شمال لا تقتل داول فرق يقولون يوم الناصر ورقي يوم الناصر ورقي ناصر ورقي शुरा कमेटी सरबराह मलिक हाजी इस्राइल साफी से तत्हाल तरह रसीदल Israel
ملک حاجی اسماعیل صافی ویلکم په خیر راغلی ورته وایو ویلکم په خیر راغلی ورته وایو شاندار استقبال ویلکم بلال صبر وکړه صبر وکړه ویلکم بلال فضل نبی صبر وکړه اوله صافي الاتحاد خیر راغلی بانی حاجی شرف الدین صافی ملک حاجی اسماعیل صافی صاحب ته په خیر راغلی وایو ویلکم په خیر راغلی شاندار استقبال ملک حاجی اسماعیل صافی الحاج عبدالغفار صافی صاحب والي صاحب عبدالغفار برای مهربانی سټیج ته مه راځئ برای مهربانی سټیج خالي کړئ Ders خالی کړي زمونږ د ضلع انتظامیه درخواست دی چې څوک ورسېد ته نه راځئ بس په خپل پر ځای ودرېږئ ډېره مننه ډېره شکریه دا زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده د ریپورټ او د انتقاد ورځ ده کېږئ خپل سیټونو باندې کېږئ او په مجلس سره انشاءالله تعالی وبالاخره پروګرام آغاز کړو زموږ مشران به ورسېدل او ټول انتظامیه ته زموږ خواست دی انتظامیه والا ته خواست دی چې تاسو په خپله شاته شئ او دې ټول مشران ته سیټونه پرېږدئ په خپل پر ځای او سټیج ته یاره دا برګري د سټیج نه خوا کوي چې چا کار نشته ټوله خوا کوي دا چا کار نه دی دا ټول لرې کوي ټول لرې کوي اگر ابي دا ستا کار نه ټول لرې کوي ګوره زما یو خبره دلته موږ او تاسو مینه او محبت او اتفاق نه راغلي نو ټول ملګري ګوره دا میډیا والا زموږ لپاره راغلي دي مقصد محبت ساتي ځکه دلته راغلي دي د میډیا والا ته دا لاره خالي کوي چې میډیا والا خپل پروګرام سټارټ کړي ټول ملګري په خپل نشست باندې کېنئ ډاکټر فراموش صافي صاحب تعویض ته درخواست جمیل الرحمن صافي صاحب دغه راشي ما سره ملو دا دغه کرسي ټول خالي دي دغه دا کرسي خالي دي دغه راوړي دغه صاحب دا څنګه کرسي خالي دي ټول راوړي مهرباني وکړئ تاسو ټول کې پروګرام آغاز کړو ټول کې خیر دی که ناستې ځای وي نو ودرېږئ خو دا سټیج خالي کړئ سټیج خالي کړئ برای مهرباني سټیج خالي کړئ حضرت بلال تا ته درخواست کارډونه راوړه کارډونه انتظام یې کارډونه راوړه حضرت بلال دا سټیج خالي کړئ مهرباني وکړئ سټیج خالي کړئ روح الله شیرو ملګري په خیر راغلي بحری جمیل الرحمن صاحب دا پروګرام آغاز کړو تاسو ټول متوجه شئ برای مهرباني دې خوا متوجه شئ برای مهرباني پروګرام آغاز کوو د پروګرام آغاز کوو یار د سټیج نه لږ کم شي دا سټیج لږ خالي کړئ د ضلعي انتظامیه والا په څنګه وجود دی یار تاسو ته موږ ویل دا سټیج خالي کړئ دا ټول وروسته کېږي هلکه تاسو دا ټول کار چې مچوړې هغه حبيبه شروق بروجرام ميديا आवाज मेहरबानियों की नहीं प्रोग्राम आगाज को तिलावत पर कीगी मेहरबानियों की खाली के लुत्फ शिकवी ने वाला मलक पख्तूर साहब से अब्दुल्ला मोहम्मद मारूफ ताजिर हाजी वली और मारूफ कपड़े ताजिर हाजी अब्दुल गफार से तक मजमून दत्ता हर करे हुए वेलकम बखेर वाले प्रोग्राम आगाज को बाकायदा तिलावत कलाम पाक का दावत और
قاری جمیل الرحمن صاحب سے بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم ايش خليك المراد خلاص خليك प्रोग्राम मकसद माने मंजाल पोयकू شاده شيء ولې مقصد باندې منځان پوهېږو موږ دلته راغونډ شوي سړی زموږ مقصد سره په دې باندې منځان پوهېږو او که داسې بدمزګي نو بیا به انشاءالله پروګرام به ډېر زیات موږ نه خراب شي خدا نه خواسته کوشش وکړئ تاسو ټول چې میډیا والا ته مخ اوسه میډیا والا مخ اوسه چلو انتظامات په خپل لاس کې واخلئ چې مو ودرېږئ وروسته لاړ شئ خپل انتظامات په خپل لاس کې واخلئ مهرباني وکړئ سټیج کې مو ودرېږئ کم ځای کې کم کسان ولاړ دي مګر ته خپل ځایونه باندې کښېنئ پروګرام آغاز وشو تلاوت سره اوس تاسو کښېنئ پروګرام باقاعده آغاز کېږي دا سټیج مکمل خالی کړئ برای مهرباني سټیج مکمل خالی کړئ بغیر د دې مشرانو نه شاته ورته کوم زمونږ دا درې څلور مشران ناست دي د دې بغیر ټول دا سټیج خالی کړئ دا سټیج خالی کړئ مهرباني وکړئ ټول سټیج خالی کړئ اعلان دي کوشي دلته دا موبایل والا چې کوم دي لایو ویډیو والا دي دا لږ وروسته شي ویډیو والا
دا د هغې کار دی چې هغې خپل کار وکړي برای مهرباني میډیا والا له لاره ورکړي دلته چې کوم کسان ولاړ دي انتظامیه والا داسې خپل خپل کارونو ته ولېږئ برای مهرباني دا خلک به راپورې خاندي برای مهرباني داسې یو حرکت مه کوئ چې دا خلک مو پورې وخاندي مهرباني وکړئ لاړ شئ لږ وروسته ودرېږئ بدمزګي مه جوړوئ پروګرام آغاز تلاوت کلام پاک نه وشو جاوید ایډوکیټ صافي صاحب دلته په راتلو هرکلی و دلته چې دا کسان پرزو خوا شوي نه وي نو هغه پورې دا میډیا کوریج نه ورکوي برای مهرباني دا لاره مکمل خالي کوي وروسته شي دا لاره خالي کوي دوی ته مهرباني وکړئ وروره تاسو کارډونه غاړې کې اچولي دي همداسې دا سټیج ټول نیولی دی خلک هم وروستو کوي تاسو په خپله هم ورسره وروستو شئ تر څو پورې چې دا ځای خالي شوي دي دا کوریج نه کېږي پرېږدئ چې پروګرام وشي مزېدار پروګرام وشي مشران حاضري ټول ناست دي مهرباني وکړئ سره د کارډونو بغیر کارډونو دا خلک وروستو شي میډیا والا دلته پرېږدئ مهرباني وکړئ قاریانو ته درخواست دی قیمت کذا بار دنیا خلق دی بیرته صافي قوم اتحاد ارګنایزیشن رجسټر تنظیم نه د طرف نه څومره ممبران دلته راغلي دي څومره میلمانه راغلي دي تاسو ټولو ته هرکلی وایو په خیر راغلی درته وایو هرکله راشئ ډېر مننه چې زموږ په دې پروګرام کې شرکت وکړو زموږ د دې پروګرام نوم نن دی د صافي قوم اتحاد ورځ دا هغه ورځ ده چې په 27 جون 2020 باندې زموږ بانی حاجي شرف الدین صافي صاحب د دې تنظیم بنیاد ایښی بیا زموږ ملک حاجي اسماعیل صافي صاحب د دې تنظیم موږ سره شانه په شانه ودرېدو هغه ټایم موږ سره ډېر کم تعداد سره خلک وو نن الحمدلله تاسو وینئ په دې یو کال کارکردګۍ کې تاسو ولیدل چې موږ څومره کارکردګي پیش کړه دا به ورسره تاسو ته ښیو انشاءالله د پروګرام آغاز شوی دی زه تاسو ته درخواست کوم چې برای مهرباني خاموشۍ سره دا پروګرام لږ واورئ او بدمزګي مه جوړوئ څومره میډیا والا حضرات دي دې ته دا لاره پرېږدئ چې دوی خپل کوریج وکړي دا کسانو ته درخواست یې کښېنئ تاسو لاندې کېنئ زیات لاندې کېنئ هلو دا میډیا والا خپل کیمرې لګوي بیا به دوی په خپله کښېني نو تاسو ته به هم هر څه ښکاره شي دا چې کوم کسان مخې ته ولاړ دي ټولو ته درخواست دی دلته خیر په دې ځمکه کښېنئ لږ ساعت تکلیف وکړئ برای مهرباني زه تاسو ټولو ته درخواست کوم برای مهرباني زه معذرت غواړم دا ځای لږ کم دی الحمدلله ټول ډېر جوش و خروش سره راغلي دي ټولو ته هرکلی وایم دلته مهرباني وکړه چې کوم کسان دي دلته کښېنئ زموږ د صافي قوم اتحاد ارګنایزیشن رجسټر تنظیم طرف نه ټولو ته په خیر راغلی وایو زموږ تنظیم بنیاد بانی حاجي شرف الدین صافي صاحب چې څه ټایم کېوستو هغه ټایم موږ سره ډېر په کم تعداد سره خلک وو نن الحمدلله موږ ته ډېر د ښه ریسپانس میلاو شوی دی تاسو یقین وکړئ موږ سره آن ریکارډ موجود دي په دې یو کال کې موږ 159 روغې وکړلې هغه روغې چې کوم زیاتر پکې مړي شوي هغه روغې مو کړلې هغه کورونه هم جوړ کړل چې کوم په منځ کې د 1414 کالونو اختلافات وو هغه کورونه الحمدلله زموږ تنظیم د برکت الله پاک جوړ کړل زموږ صافي قوم سره چې څومره مسایل وو که هغه پاسپورټ په سطح وو که هغه د نادره په سطح وو که هغه نور ډپارټمنټ سره وو نو هغه الحمدلله د تنظیم اړخ نه دا زموږ د تنظیم اړخ نه هغه مسایل زموږ ختم شوي دي زه تاسو ته درخواست کوم چې تاسو ټول مهرباني وکړئ دا پروګرام په ښه طریقې سره واورئ زه دعوت ورکوم د دې نه بعد زموږ یو معروف شخصیت یو سیاسي شخصیت هم پاتې شوی دی د هغې خدمات د چا نه هم پټ نه دي
د دې نه مخکې زه ضلع پېښور نایب صدر وحید الله صافي صاحب ته په خیر راغلی وایم. زه دعوت ورکوم یو داسې شخصیت له چې هغه د هېڅ تعارف محتاج نه دی. ډاکټر ذاکر شاه صافي صاحب ته درخواست دی چې دلته راشي د خپل خیالات اظهار وکړي. ډاکټر ذاکر شاه صافي صاحب مختصر خیالات سره اظهار وکړي. تاسو لاسونو په لګا سره دروند استقبال سره ډاکټر ذاکر شاه صافي صاحب. ډاکټر ذاکر شاه صافي صاحب. مولوي مصباح الله مشرانو ته پاڅېږئ نوره او دې مشرانو له ځای ورکړئ. دا ګوره دا سپین ږیري ولاړ دي. زه دعوت ورکوم زمونږ د صافي قوم اتحاد ارګنایزیشن علماء کرام کونسل رکن شیخ عزت الله فاروقي صاحب ته چې راشي د مختصر خپل خیالات اظهار وکړي. شیخ عزت الله فاروقي صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زما د صافي قوم اتحاد ارگنائزیشن سربراہ اور بانی ملک شرف الدین صافی اور سینئر سربراہ ملک اسرائیل صافی اور د صافی قوم اتحاد علماء کونسل سربراہ فضیلت الشیخ غنی اللہ مسلم صافی اور چې څومره د صافي قوم اتحاد ټاون 2 ټاون 1 څومره کابینه څومره ارکان او څومره کارکنان دي د خپل د زړه د کومې نه ورته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، تاسو ته خپله معلومه ده چې زموږ د سالانه اجتماع د صافي قوم اتحاد ورځ په نوم باندې د دې انعقاد شوی دی. یو کال مخکې بانی شریف ملک شرف الدین صاحب دا سوچ او دا فکر وکړ چې زموږ د صافي قوم چې دی دا یو غیرتمند قوم او یو باصلاحیته قوم، خو لیکن د هغه نوم هغه بلکل ختم شوی و، بلکل پرېوتی قوم و، لیکن ډېر لوی قوم و. لیکن هغوی دا سوچ او فکر وکړه او دا قدم یې اوچت کړ او اواز یې ولګو د خپل د صافي قوم د اتفاق او د اتحاد لپاره. او هر یو ورور ته هر یو ملګري ته هغه ورغی انفرادا اجتماعا او د هغې سره ملاقاتونه شروع شو، پروګرامونه شروع شو. او محترم ورونو، زموږ د صافي قوم یو امتیاز هغه دا دی الحمدلله د نورو قومونو نه دا یو فضیلت او شرافت لري چې دې په سر کې علماء کرام موجود دي، جید علماء کرام موجود دي چې زموږ د علماء کرامو د صافي قوم اتحاد علماء کونسل مشر غنی الله مسلم حفظه الله او د هغې سره د علماو کابینه هغه موجود ده. محترم ورونو، زموږ د دې صافي قوم اتحاد ارګنایزیشن د هغې اهداف، د هغې مقاصد او د هغې منشور هغه دا دی د امت مسلمه اتفاق، د امت مسلمه وحدت او بیا خاص کر زموږ د صافي قوم د هغې وحدت، د هغې اتفاق. ځکه محترم ورونو، دین اسلام مونږ ته د وحدت درس راکوي، دین اسلام مونږ ته د اجتماعیت درس راکوي، دین اسلام مونږ ته د اتفاق او د اتحاد درس راکوي. الله رب العالمین فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ای زما بندګانو، تاسو زما په کتاب باندې راغونډ شئ، په دین اسلام باندې راغونډ شئ، په ایمان باندې راغونډ شئ، په اسلام باندې راغونډ شئ، په خپل نبي باندې راغونډ شئ. محترم ورونو، زموږ د تنظیم مقاصد او اغراض هغه دا دی د امت مسلمه اتفاق، د مسلمانانو په منځ کې اخوت او دارنګه ورورولي. لکه څرنګه چې حبیب الله صافي صاحب وویله چې تقریبا 159
هغه جرګې او هغه صلح د مسلمانانو په منځ کې د هغې په منځ کې خپلولي کړ شوې وه صله رحمي کړ شوې وه د الله په فضل و کرم باندې او د دې تنظیم په برکت باندې هغې رونه رونه وګرځېدل د هغې په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا شو محترم ورونو څومره مسایل چې زموږ د صافي قوم وي انشاءالله العزیز وخت په وخت باندې به د هغې مسایل حل کېږي د هغې مشکلات به حل کېږي محترم ورونو څومره چې زموږ صافي قوم کې یتیمانان دي دارن کونډې دي غربت دی غریبان دي فقیران دي محتاج دي انشاءالله العزیز ملک شرف الدین صافی او ملک اسرائیل صافی هر کور ته ورسیږي په هر یتیم په سر باندې به لاس ږدي د هرې کونډې په سر باندې به لاس ږدي انشاءالله العزیز د هغې چې څومره مشکلات دي د الله په فضل و کرم باندې به هغه حل کېږي نو محترم ورونو څومره چې صافي قوم دی هغه پاکستان کې دی هغه نور ممالک کې دی هغوی دې زموږ اواز سره اواز میلاو کړي او د ملک شرف الدین په قیادت کې دی د هغې سره اتفاق او د اتحاد هغه ملګرتیا اختیار کړي وما علینا الا البلاغ جزاک الله شیخ عزت الله فاروقي صاحب ډېره مهرباني زه د دې نه بعد درخواست کوم زمونږ د ټاون ون سره تعلق ساتي او زمونږ سینیر رهنمام دی علماء کرام کونسل رکن هم دی زه دعوت ورکوم مفتی رحمان الله صافي صاحب ته چې راشي د خپل خیالات مختصر خیالات اظهار وکړي مفتی رحمان الله صافي صاحب مفتی رحمان الله صافي صاحب د ټاون ون نه هغې ته درخواست دی سټیج ته راشي او د خپل مختصر خیالات اظهار وکړي مفتی رحمان الله صافي صاحب انتظامی والا د بیا هم د شفاف قانوني راوړي همدلته کښېنه که همدلته کښېنه دې ځای کې به درته ښکاره شي الحمد لله جل وعلا وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء دا لږ میډیا والا یې دا را پرېږدی اقبال لا پرېږدی اقبال لا پرېږدی الحمد لله جل وعلا وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما خبول استانو تاسو چې په کوم نیت راغلي وئ مولا هم دا نیتونه قبول کا او زه عمر کې مورکوټ یم او د سټیج باندې چې ناست دي تجربه کې مې د دوی نه کم یو او دوه خبرې راته کوم او بس بیا په هغې بس کوو اوله خبره دا ده چې د پښتون او د مسلمانانو مشر و څنګه زندگی تیروي او دویمه دا ده چې د پښتون او د صافي قوم ځوان به څنګه زندگی تیروي نو خو باره چې په سټیج ناست دي دې ته مشران وایي لاندې چې ناست دي دې ته هلکان او کشران نو زه دوه خبرې کوم مشر به یې څنګه وي او کشر به یې څنګه علماو لیکلي سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت یوسف ابن ایوب دا د زمانه وه د سره 20 کاله یو سړی وزیر پاتې شوی او د هغه ډیوټي دا وه چې دی به د کوره راووتو نو هغه به کورتا او تلوار نیولی و لاس کې نو حضرت له به یې کورته وتړله او هغې نه بعد به یې تلوار ورله کېغوستو 20 کاله ده دا کار وکړو یو ورځ سلطان ته وایي یوسف ابن ایوب صلاح الدین ایوبي رحمه الله هغه ته وایي حضرت چې کله راوځي د 20 کالو نه راسه زه دا 20 کالو نه ګورم چې سهار راوځي نو داسې را روان یې لکه ځنګل کې چې ببرشیر را صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په ژړا شو او ژړا کې ورته وکتل ورته ویل تا ته پته شته دا زما سهار د ببرشیر په شان وجود چې ښکاري
او د دنیا کفر مانه یریږي دا زما بیګا د تهجد د جړا سری دا به مشري د مسلمان او د پښتون او د صافي قوم دا تقوا به زده کوي دا زندګي به زده کوي ټیپو سلطان نه چا تپوس وکړو تا ډېره مشري کړې ده په کوم صفت الله درکړی هغه ورته ما زندګۍ کې دروغ نه دي ویلي دا صفات دي حضرت عمر رضی الله عنه یا څومره چې دا مشران دي دا د مشرانو زندګي ده مشر به دا زندګي تېروي تقوادارۍ والا پاتې د کشرانو زندګي ده زمونږ بیان د جمعې بیان یې ښه تو رټې رټای یو څو خبرې دي هماغه تاسو ته کوم دا قوم څومره لوی دی او څومره نه دی دومره ښایسته دی الله مد نظره کوه ښه اچھا لیکل کړي دي که د بازانو ښکار نه منې نه شوې سیاده جال به دې هم پاتې نه شي که دې زما شړۍ ته لاس راواچو خدای خو ستا شال به رانه پاتې نه شي نو نورې نه شو ویلی چې پکې دا دي هغه دي هغه دي دا دي دا ټولو خلکو ته پته خو دا پته د دوو خبرو د وجې لا پته ده یو هغه خپل لباس او دویم تعلق مع الله د لاندې خلکو سره څومره تعلق ساتي ډېر باندې منع نشته او بره تعلق د الله سره چې د کوم قوم خراب شي لا اله الا الله محمد رسول الله د دې نه ښکلې ورورولي بله نشته او د پښتو او د دې ښکلې روایاتو د ښایسته طریقه او مشرب د زندګۍ نشته نو د کشرانو ژوند دی په خپل مشر باندې به اعتماد کوي دا مشران تاسو ټاکلي دي بس اوس دا غواړي چې زما او ستا په اعتماد وي او دغه اعتماد یوه رشته ده چې سړی خپله کور والا کور کې پرېږدي او سهار روان شي ولاړ شي او ماسخوتن په اعتماد راځي همداسې په خپلو مشرانو اعتماد چې کوم کار لم پرېښي دي همغه کار ته یې پرېږده کشر به زندګي تېروي سید الکائنات د سهار مانځه له روانو اور یو هلک ولاړ دی او هغه تهجدو کې قرآن پاک ویل او ژړلې سهار چې شو جمع چې وشوه الله محبوب ته آواز وکړو بچی دې خوا راشه چې را تېږه تا ژړل ویل جي ما ژړ ورته ویل بچی هغه 17 کاله عمر او ورته ویل زما بچی بېګا ستا د ژړا د وجې اوه اسمانونو فرشتو تا سره ژړ نو دا د کشرانو زندګي ده خپل ژوند به داسې جوړوي او دغه د مشرانو مشر به په ما ورته آواز کوي او کشر به په مشر اعتماد کوي خدای دې موږ ته هم دا صفتونه نصیب کړي او تاسو دې الله نه د نظره کوي خدای مو ډېر ښه ساته الله مبارک جزاک الله مولوي صاحب زه دلته د تحصیل یک غونډ صدر ملک روپشاه صافي صاحب ملک رسول صافي صاحب ملک بخان صافي صاحب ملک نیازوری صافي صاحب او د شفیع مارکیټ حضرت خان باجوړی جنرال سیکرټري او حاجی پیر محمد دې ټولو ته هرکلی وایم دغه شان د نور کوم مېلمانه راغلي ټولو ته هم هرکلی وایم د دې نه بعد زه درخواست کوم دعوت ورکوم یو داسې شخصیت له چې هغه ډېر په کم عمر کې الحمدلله ډېر زیات کارکردګۍ وکړي زموږ تنظیم سره ډېر شانه بشانه ډېر کلک ولاړ دی زه دعوت ورکوم زمونږ د صافي قوم اتحاد ارګنایزیشن ضلع پېښور ټاون 2 صدر مسلم خان صافي صاحب ته چې راشي د خپل خیالات اظهار وکړي ستاسو دروند استقبال سره مسلم خان صافي 311 نمبر گاڑی چې د هر چا مهربانیو کې لاړ شي پارکینګ له 311 شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی ټولو نه اول دلته راغلي د صافي قام مرکزي مشران بانی حاجي شرف الدین صافي صاحب ملک اسرائیل صافي صاحب ما ته مخامخ ناس د صافي قام ډېرو درنو ډېرو شملورو سپین روبو پښتنو ځوانانو همزولو السلام علیکم عزیزانو مشران به تفصیلي خبرې کوي زه به یو دوه خبرې کومه د تنظیم په حواله باندې د دې تنظیم مقصد او مطلب زمونږ قوم کې مینا یووالی رورولي او محبت راوستلو او هغه د نن نه یو کال مخکې زمونږ باني صاحب لا دا سوچ خدای پاک په دماغو کې واچو
او بانی صاحب د قوم د یووالي دپاره د قوم د مشکلاتو دپاره د قوم د ځوانانو دپاره د قوم د یتیمانانو د کونډو رنډو دپاره دا یو سوچ راوړو او نن الحمدلله تاسو په عملي طور باندې ګورئ عزیزانو زمونږ میشن زمونږ کار هم همدا دی چې زمونږ قام صرف زمونږ قام نه چې څومره قبایل دي د باجوړ نه راونیسه تر کوټې پورې چې څومره قبایل دي او د چا څه مشکلات وي دا ټول قبایل د مشکلاتو شکار شوي خلک دی د تکلیفونو شکار شوي خلک دی انشاءالله العزیز که شپه وي که ورځ وي زما نه نیولې زما مرکزي مشران زما سپین ږیري دا ټول به مونږ سره وي انشاءالله العزیز مونږ به د دې قوم د دې ټولو قبایلو پښتنو خدمت کوو انشاءالله العزیز عزیزانو چې څومره په دې یو کال کې زمونږ تنظیم د مړو روغې کړي دي د زخمیانو روغې کړي دي د چا په کورونو کې خانداني مسلې وي هغه مسلې چې کومې حل کړې شوي دي 168 د مړو روغې دا زمونږ تنظیم 159 د مړو او د زخمیانو روغې دا زمونږ تنظیم کړي دي دا فخر صرف صافي قوم اتحاد رجسټر تنظیم ته حاصل دی او انشاءالله العزیز د دې نه بعد کې به هم چې څو پورې زمونږ ژوند وي د ټولو پښتنو به انشاءالله ښه په نره باندې خدمت کوو ستاسو د راتګ یو جهان مننه والسلام مهرباني ډېره مننه صدر صاحب د سعودي عرب صدر دلته هم راغلی دی ساجد صافي صاحب ته درخواست دی زه دعوت ورکوم یو داسې شخصیت ته چې په سعودي عرب په سطح باندې ډېر زیات خدمات کړي دي او هغه هم دلته تشریف راوړی دی تعلق ساتي د تیر سره خو دلته ډېر زیات خواهش لرلو او دلته راغلی دی زه دعوت ورکوم زمونږ د آل سعودي عرب صدر ساجد خان صافي صاحب ته چې راشي دلته سټیج ته او باني صاحب او د ملک صاحب د لاس د پښتو او د صافي قوم روایت مطابق هغې ته لونګۍ ور په سر کړي ستاسو درون استقبال سره ساجد خان صافي دی خوا راشه ساجد دا زمونږ د آل سعودي عرب صدر دی پاکستان ته راغلی دی ضلع دیر کې اوسېږي او ډېر زیات خدمات دي دې ته په خیر راغلی وایو هرکلی ورته وایو آل سعودي عرب صدر ساجد خان صافي لاسونو پړکا کې پابندي نشته دی لاسونو پړکا باندې پابندي نشته لونګۍ ور په سر کړله د صافي قوم اتحاد میډیا والا درخواست کړی دی د صافي قوم اتحاد ارګنایزیشن رجسټر تنظیم نه د صافي قوم روایت مطابق ساجد خان صافي صاحب ته لونګۍ ور په سر شوله ساجد خان صافي صاحب ډېره مننه یو جهان مننه شکریه د دې نه بعد دلته راغلي میلمانه د ټاون 3 نه حاجي شمشیر صافي صاحب اشرف صافي صاحب حاجي ګل محمد صافي صاحب او چې کوم د ضلع مومند نه راغلي دي تاج محمد صافي صاحب غلامه صافي صاحب میاں لال باچا صافي صاحب نور اسلام صافي صاحب سراج صافي صاحب او نور د هغې سره چې څومره ملګري راغلي دي ټولو ته هرکلی وایو فرمان قبایل صافي صاحب هم راغلی دی ټولو ته هرکلی وایو ویلکم په خیر راغلی عزیزانو نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده یقینا چې د غټ اختر د نه کمه ورځ زموږ دپاره نه ده ډېر زیات خوشحاله یې موږ تاسو یقین وکئ موږ بېګا د خوشحالۍ نه خوب نه دی کړی او الحمدلله نن ډېر زیات خوشحال او نن هم چې تاسو ولیدلی نو زموږ هغه ټول خوبونه ورک شو زموږ الحمدلله ستاسو دا حوصلې سره ستاسو جذبې سره انشاءالله زموږ تنظیم به دا نور فلاحي کارونه هم کوي زه د دې نه بعد دعوت ورکوم یو داسې شخصیت لا چې هغه د علماء کرام کونسل رکن هم دی او د ډېر زیات خدمات هم دي د کولاډن شب قدر دپاره ډېر زیات محنت کړی و هغه ځکه پروګرام ارینج کړی د دې پکې ډېر زیات لاس و شیخ الحدیث برهان الدین صافي صاحب ته درخواست دی چې دلته سټیج ته راشي او د خپل مختصر خیالات اظهار وکړي شیخ الحدیث برهان صافي ماما ډېر وران ناست دی
311 नंबर गाड़ी वाला बड़े मेहरबानी लापसी मरगरी 500 नंबर गाड़ी बड़े मेहरबानी लापसी आगा खपल जेत और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि क़ाल या क़ौम लैस बी ज़लालतुन वलकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अंसुहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। ज़मा ढेर इज़्ज़तमंदो ज़मंग उस्ताद दा इज्तिमा पर खास अजीम मकसूद बने दे जगह इत्तेहाद कौम सफ़ी चूंकि वक़्त मुख्तसर दे 5 मिनटों की खबर न की और मैं सिर्फ मुख्तसर से इतनी तिलावत करा नूह अलैहिस्सलाम तक कौम हुई इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन नूह अलैहिस्सलाम तख्तार गुमराही की और नूह अलैहिस्सलाम आगे का सख्त जवाब न वर्कई या क़ाल या क़ौम लैस बी दलाला ए ज़मा कौम अज़ गुमराहीम ज़दा अल्लाह रसूलिम ताज़ पैगामुन रसूम स्ताज़ खैर फई तलबकुम अल गरज़ ज़मंग उस्ताद हो ज़िम्मेवारी दादा कि मंग दा हर मुसलमान खैर ख्वाह लगा कि हर नबी अलैहिस्सलाम पर कौम था द हिकमत और द खैर ख्वाही न डकी खबर वकली आगे वो दलेवने वेले दी बकान विश्ते दे लेकिन दे सावस की या कौमी दे बंदरमी सरावस की इज़्ज़तमंद मंग उस्ताद सुबह द हर मुसलमान खैर ख्वाही जरूर द कौम खपल कौम जगह मुंग नबी अलैहिस्सलाम दा दरसुन रखड़ी द खपल कौम लिहाज कोई खपल कौम बादे द रहम लास के रही इत्तेफाक और वहदत गम हो गई द मजलूम तपोस हो गई द कमजोर यतीमानों द कुंड रंडो द दे हिमायत हो गई इज्जतमंद इंसान द शपी तहज्जुद के दौरा से दे रुचि निसी लेकिन मुसलमानों खिदमत गम न कई यो बल सड़े चाहे खिदमतों की लगे है तो मुसलमानों ने खिदमतों की और सिर्फ परहेज़ अदा के ज़ाद हराम और सादी जमहूर उलमा मज़हबदार जिद्दा खादिम चले वरद है दगे नवाफिल के उनको ना और रोज़ादार ना सिर्फ तो उस मुख्तसर खबर हुकुम जो सहाबी दखल कौम सुमर गम करे तोफेल बिन अम्र तौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देरा के मक्की मुकर्रमी दी ईमान रावलो मक्की मुशरिकान वो शदत दे साहिर दे लेवाने दे गड़े खबरें गई ये तो बर आई खबर हवा न हो रही आगे होगुन की मालूच की फजल ये दास खतरनाक सड़े जो मबन असर होने की कि मस्जिद तरा गए नबी अलैहिस्सलाम पे मुझ बने वाला ले अगर मंजर रे खुश और होगुन कुलाव कर कुरान करीम हुआ रे दो नबी अलैहिस्सलाम तो मस्जिद में जिक्र हुआ तो देवर पर रवान शो वर्तवई दी खल्को तमात ले वनख का रखड़े हुई लेकिन स्ता खबर रे मजेदार दी मा दोस्तों खबर नूरी मुका नबी अलैहिस्सलाम सूरत इखलास सूरत फलक पे वारो वेला सिमो को च बैत सरवकम बैत को इस्लाम में रहो और बेद नबी अलैहिस्सलाम सर पातश तालीम दो दिन दो पारो तालीम दो पारा सूरज के बाद नबी अलैहिस्सलाम एक बोर्ड कली दलाल शाह और दा मसला कुल कौन तो बयान का दागा चलाओ कौम सरदार हो गए तो लेकिन आओ बोले तो ईमान रावई यूसुफ तरह ईमान रावो नूरानो वापस राने और सरा अबू हुरैरम दे आले रिज़वानुल्लाह या रसूल अल्लाह जमादा कौम दोस दा पाक पीसा को पुजूर मासियत की बिल्कुल डूब दी ईमान न रावो खैरी हो तो का नबी अलैहिस्सलाम पास है और दसे हो के मुंजे हो के और ला से उचत को अबू हुरैरवई व कौमा ए जमा कौम हलाक हुई तो कौम आवाज हो के हजरत दत और से दो नबी अलैहिस्सलाम तो खैरी कई और बदे खैरों से जमा कौम तबाह कीगी नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह महदिस दोसन अल्लाहुम्मा महदिस दोसन ए अल्लाह दोस्त हिदायत हो के बेवर दो जलाल शाह खैरी मुबाड़ा और कौम सर नरमी खबर हो का बे दावत वर्गा वापस लाल
قوم ته بیا دعوت ورکړ د غزوه خیبر نه وروسته راغی اتیا کورنۍ ورسره وو چې ایمان راوړی و عزتمندو خپلو خبرو له اختتام ورکړو دا اجتماع ټولنه رب العالمین دې کامیاب کړي او زموږ قدم دې الله هر یو قدم په میزان د حسناتو کې واچوي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. پاسو گاڑے دے 311 نمبر دے آغا کسو سا پوری ورنلو پارکنگ لا سور کلر دے پاسو 311 نقیب احمد اور نظیر اللہ صافی سے تم پرادو ہرکلے وائیو دا دین آباد سے دعوت ورکو زمانگا دا اصلاحی کمیٹے وائس چیئرمین شمسودین صافی سے تا چراشی رخپل خیالات ازاد سراج صافی سے تاسو گاڑے دے آغا ورشی آغا کور کی نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سټیج سیکرټری صاحب په سټیج باندې ناس په کرسو باندې مشران راغلي ټول ساتي ځوانان بوډاګان کمزوري هلکان زلمي او د هغوی سره راغلي میلمانه چې د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي د ساتي قوم د ورځې سره د هغوی په مناسبت باندې دی راغلي دي موږ د دې ټولو میلمنو او د خپلو صاحبو د ټولو په دې پروګرام کې په راتلو باندې شکریه ادا کوو او دې ټولو ته خراج تحسین پیش کوو چې دا صافي دي او د صافي په یو اواز باندې راغونډ شوي دي او دا اتفاق یې کړی دی او دا اتفاق اواز انشاءالله ټولې دنیا ته رسېدلی دی زه یو خبره ظاهر کول غواړم چې بعضې خلک داسې اوازونه کوي پراپګنډې کوي په دې ملک کې علما خو خبرې وکړې په خپل خپل ځای باندې قابل قدر دي موږ به سیاست باندې لږ راشو چې دا تنظیم کوم جوړ شوی دا د صافي قوم تنظیم دا د دې ادارو سره ایجنسیانو سره تعلق ساتي په دې پروګرام کې ایجنسیانې ټولې موجود ناستې دي دا خبره دې غور سره واوري دوی د ایجنسیانو او ادارو سره تعلق ساتي دا خبره موږ واضحه کوو که دا ادارې او دا تنظیمونه زموږ د ملک د پاکستان په مفاد کې وي د دې قوم په مفاد کې وي د صافي قوم په مفاد کې وي زموږ د ملک په آبادۍ کې وي د ټولې دنیا غم په ختمولو کې وي دا ادارو سره موږ بالکل متفق وي دا ادارې زموږ د دې ملک ادارې دي د دې ادارو سره بالکل موږ متفق او په هره قربانۍ کې موږ دوی سره ولاړ یو وجوهات د هغې څه دي د هغې وجوهات دا دي چې دا زموږ ملک دی دا زموږ وطن دی دې وطن دې ملک موږ له ډېر څه راکړي دي موټر ماله دې ملک راکړی دی کور راله دې ملک راکړی دی عزت راله دې ملک راکړی دی د دې مثال زما د مور دی د ماله شهرت راکړی دی د په ما باندې د عزت لاس ایښی دی نو د ده هرې قربانۍ ته د ملک نقصان رسولو ته چې څوک نیت کوي او د دې د خرابولو څوک کوشش کوي نو صافي قوم د هغې خلاف د هغو خلکو خلاف د دې ملک په حمایت کې هرې قربانۍ ته تیار دی د یوې قربانۍ نه به نه تښتي دا د هغه جواب دی بعضې خلک وایي چې موږ دا تنظیم نه منو یو دوه درې کسان به وي که ته صافی نو دا تنظیم ستا کور صافی ته خپل ځان ته نظر وکړه چې زما په دې کور کې کورنۍ کې صافي دي دارونه مې صافي دي خپل کور کې وګوره دننه که ته صافی نو موږ تاله د دې صافي قوم په اتفاق باندې په دې ورځ په مبارکباد باندې تاله موږ مبارکباد درکوو چې ته صافی ته دا مبارکباد قبول کړه او که ته صافی نی او دا پراپګنډې کې مخکې وروسته وګوره دا درته واضحه کومه
ته ساپې او بیا پراپګانډې کې نو که ته د اسرائیل وزیر اعظم شي او که د هندوستان وزیر اعظم شي نو د اوسان ډېر ګیرې ته طلب هم پکې ګرځي دا د هغه جواب شو یو بل پکې خبره کوي چې دا تنظیم ما جوړ کړی دی هغه ته دا خبره واضحه کوم چې ته کله دفتر ته بوتلې او تاله څه لږه مشري درکوله نو هغه وخت کې دا تنظیم جوړ شوی او د دې باني شرف الدین صافي و نو دې ځان سره یو منبر په حیثیت واخیستې چې کله دوی ته معلوماتو شو پته ورته ولګېدله نو ما دوی ته ویلې چې ورځې مې ورته ویلي چې دا ګوره تاسو خو وایئ صافی دی خو دا صافی نه دی کله چې زما خبره باندې یې معنا ونه کړه نو وروسته دوی ویلې چې دا موږ تنظیم نه بار کړو ما چې ولې هم بار کړو دا صافی نه دی نو صافی په څه باندې نه دی اول دې دا لاړ شي موږ د هغې احترام کوو چې د شونګړۍ په نوم باندې کوم تنظیم جوړ شوی د هغې احترام کوو په شونګړۍ په هغه دیم جوړ شي د دیوګل په سر دیم جوړ شي د لاهور په هغې دیم تنظیم جوړ شي او دا زموږ تنظیم چې دا د ټولو صاحبو تنظیم دی هغه د خپل تنظیمونه جوړ کړي دی دې لاړ شي د شونګړۍ په صاحبو کې دې ځان شونګړیوال ثابت کړي بیا دې راپاڅېږي دلته موږ سره شونګړیوال موجود دي او صافي دي هغه صافي دي دا تسلیم کړي چې دا صافی دی او شونګړیوال دی نو دوی ته یې درخواست پیش کړي د درخواست نه بعد به د شورا کمیټۍ د هغې سربراہ چې دی اسرائیل صافی دی هغه به په هغې مشوره کوي چې دی قبلوي او که نه یې قبلوي دا د ده لپاره درخواست دار ده که دی صافی و نو راتلی شي که صافی نه و نو دې ته نه شي راتلی وجوهات د هغې څه دي دا چې کوم راغلي دي هغه ته موږ دا خبره کوو دا صافي دي راشه صافي وګوره دلته ناست دي تا سره صافی نشته بل هغه نه یو بل شی جوړ شوی دی الله دې موږ ته معافي وکړي علما ناست دي معافي غواړم د قیامت په ورځ باندې به د اجراګانو ځای نه ښځو سره کېږي نه سړو سره د هغه نه صافو کې ځای شته او نه په شونګړۍ کې ځای شته هغه نه هغه اجرا جوړ شوی دی اوس یې ګرځي په دې کوڅو کې هغه له ډېر ښایسته عزت میلاو شو خو په خپل عزت پوه نه شو ځان یې ذلیل او خوار کړو نو هغه له اوس څه پکار دي هغه دې لاړ شي دی ټک سیم ته دې ځان وغورځوي یو بل راغلی او یو ورځ د چیرمین دفتر کې خبره زما به زیاتې په تاسو باندې به وخت هم لګي خو زه ظاهروم خبره د چیرمین دفتر کې را روان وم زما د ورور سره یو تور موټر و دا موټر چې دی کوږ را روان دی دا زما ورور چې دا ورکوټی دی دا زموږ باني چې دا د وجود نه لږ کمزوری دی دا موټر چې دی په یو سیټ ښکته او یو اوچت و ما دا موټر خو بېګا ټیک ټاک و نن پکې شاخ افزار یو نشتی دا څنګه چل دی چې موټر مې وکتو هغې کې یو ګلوبټ ناست و مخکې سیټ کې وایي د سعودي نه راغلی دی ما چې هلکه دا تاسو په تنه دوکه شوي یاستئ ګوره دا کار قابل نه دی خو تاسو برحال وروسته به ورته پته لګي د سپین ږیرو خبره بیا وروسته معلومېږي هغه چې دلته راغی هغه ویل زه په سعودي کې دا یم سعودي کې هغه یم نو هغه چې موږ خبر شو نو هغه په سعودي کې اوښان ساتل هغه ګلوبټ هلته اوښان ساتل او سعودي والا چا ځان سره نوکر کړی و هغه اوښان یې ځان ساتل او په ځنګل کې په بله ربي خرڅ کړي دي اوس را تښتېدلی او په پېښور کې ګرځي بیا دلته راغی چې ما هغه خو یې بېل والي دي خیر د هغه که څوک راتلل تاسو هسې م 169 جوړې کړي دي دغه جوړه پکې وکړي عربیان دې م راشي بیا دلته راغی وایي چې یاره یم ماله یو موټر والی او یو راله د پېښور کې کور والی ماله یو ښځه وه بازار کې خاوند روان وي ماله نتکۍ راوړه هغې ویل زه نه پوزه غوڅومه او ته د نتکۍ غم اخیستي نو هغه سره موږ چې چلو کې یو هندو یو مسلمان او یو عیسایي و دا خپلو کې دوستانو کاروبار به یې کوو د لاهور کې و غالبا زما خیال دی زموږ غپاړې کې ویلې چې سره خوا کې دغه ته چې ته بودار و د ورځې بیا مزدوري وکړه د شپې به کور ته رالل دوی ولګېدل یو موټر سایکل یې په شریکه واخیستو یو ویلې زه به خپلې
عبادت خانه لازم بڑ ویل زما خپل عبادت خانه ته زم مسلمان ویل زما پکې چې تا شبي جمعې لازم نو پهله نمبر د هندو راغلی دی چې بیولې دی هغه منظر ته تللی دی هغه هندوان که خیر ستاسو وي نو هغه په دې تندي کې یو سور داغ لګوي نو دې ډېر ځای باندې ولې سور داغ لګولی دی موټرسایکل یې راوستو دې مسلمان چې کتلي دي والله چې سړی شیخ ویل نه هندو کو ورپسې د عیسایي نمبر و عیسایي چې ګاډی روان کړی چې خپلې عبادت خانې ته تللی چې واپس راغلی دی نو هغه بیا هغه داسې یو نشان دی هغه عیسایان هغه نشان لګوي هغه په موټرسایکل لګولی مسلمان ویل دا غوسان هندو اوس رانه عیسایي شو سبا پکې د مسلمان نمبر راغلی دی مسلمان چې دا موټرسایکل په مخه کړی بیولی دی چې کتلي دي خو پکې خپله لوبه وکړه زه اوس داسې چل وکړم هغه لګېدلی دا سلینسر یې ټکټ کړی دی ما سنت کو واپس چې راغلو دې موټرسایکل چې دا ډېرې شور کو که خیر دی سړکونو باندې موټرسایکل یې ګرځي ډېره لګوله کوي شور یې کو د عیسایي او هندو ته راوځي دا دې چل کړی دی وایي تا هندو کړی او دا عیسایي کړی او ما سوچه مسلمان کو سنت مې کو دغه سنډا موږ سنت کړی دی اوس یې په سړکونو باندې ګرځي ډېرېږي هغه هم څه نه جوړېږي دا د صافي قوم اتحاد چې موږ جوړوو دا تنظیم د هلکانو جوړوو څلورو کسانو ته زه اخراج تحصیل پیش کوم مسجد صاحب حبیب الله صاحب هارون صاحب او زمونږ بانی حاجي شرفي صاحب د مشوره وکړله په هغه سوچ باندې څلور پنځه کسانو الحمدلله ډېر دنیا راغلې ده دا تنظیم جوړ شو د دې وجود الله پاک پیدا کو دا وجود جوړ شو هر یو شیز باندې چې محنت وشي هغې له الله وجود ورکوي دې له الله وجود ورکو د دې ساتنه او د دې خرابونه دا د دې قوم کار دی د دې خلکو کار دی د دې مشرانو کار دی د دې علماو کار دی دا به دې جوړوي او رانوي کوي دې پورې زموږ محنت و موږ خپل محنت دې پورې وکړو الله یې تاسو خوشحاله کړي الله یې تاسو آباد کړي الله یې تاسو نور هم ډېر زیات کړي والسلام ډېره مننه شمس الدین صاحب زموږ باني صاحب الحمدلله تنظیم جوړ کو بیا پکې ډېر خیر ښېګړې کارونه وکړل بیا الحمدلله زموږ عزت یې راوستو د ټولو صافو عزت یې راوستو فخر صافي قوم دی بیا الحمدلله دلته په دې ناصرالدین هسپتال ته مخامخ یو شاندار دفتر یې د صافي قوم دپاره جوړ کړی دی بس نور څه وکړي ستاسو دپاره نور اوس ستاسو کار دی چې دا د تنظیم مخکې وچلوئ مخکې کارونه وکړئ خیر ښېګړې کارونه وکړئ زه د دې نه بعد دعوت ورکوم د سلا مومند صدر د هغې نه مخکې زه دلته راغلي شینواري ویلفیر ارګنایزیشن ضلع پېښور سیکرټري اطلاعات او ترجمان سینیر صحافي حمید الله جان شینواري ته هم په خیر راغلی ویم ویلکم ورته کوم او ناصر خان لالا ته هم په خیر راغلی ویم هغه هم دلته راغلی دی شرکت یې کړی دی زه دعوت ورکوم د ضلع مومند صدر ملک مخبور صافي صاحب ته چې راشي مختصر د خپل خیالات اظهار وکړي ستاسو دروند استقبال سره ملک مخبور صافي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما درنو ساپورونو شملورو عزتمندو او ډېر مبارکو ټول ستړي مشي او په خیر راغلی عزیزانو نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او یقین وکړئ چې زه خپل جذبات نه نشم کنټرول کولی چې زه دې صفو عزیزانو ته وګورم چې دا زما مخې ته ناست دي دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده عزیزانو نن وخت داسې دی چې نن نه د چا توپک نه څوک ګیرېږي نه د چا تمانچې نه څوک ګیرېږي نن چې کوم خلک ډډه کوي هغه د اتفاق نه کوي او انشاءالله نن د دې پروګرام نه دا ثابته شوه چې صافی قوم په اتفاق ده انشاءالله او اتفاق به وي بعضې قوم دشمن عناصر دا پروپیګانډا خپروي چېرې دا د افغانستان صافی دی دا د بلوچستان صافی دی او دا د پلانکي ځای صافی دی او دا د پلانکي ځای صافی دی عزیزانو زه نن هغه خلکو ته دا میسج ورکوم چې صافی که په افغانستان کې دی که په بلوچستان کې دی او که هغه په پنجاب کې دی او که هغه په جرمني کې دی او که هغه په امریکا کې دی ډېر زما ورور دی او انشاءالله زما ورور به وي دا د افغانستان هغه صافي دی عزیزانو
چې دا د محمود غزنوي سره ملګری شو هندوستان یې فتح کړ او نن په دې ګوتې اوچتېږي ولې زما د ضلع مومند صاحب په سلګونو صحابي د دې قبرونه اوس هم په کشمیر کې شته د هندو خلاف جنګېدلی دی ولې څوک په صحابي باندې ګوتې اوچتې کړي صحابي قوم یو باعزته قوم دی یو جرګمار قوم دی د صحابو رواجونه د صحابو حجرې د صحابو جرګې دا د ټولو قومونو ته معلومې دي او انشاءالله نن به بیا موږ دا عهد کوو چې وروري به ساتو اتفاق به ساتو او بار پښتنو ته هم دا تجویز ورکوو چې ورونو موږ ټول پښتانه یو یو او یو کېږو به انشاءالله عزیزانو مخکې وخت د جګړو د دورې و نن وخت داسې راغلی دی چې موږ خپل بچي ته او خپل کشر ته کتاب او قلم په لاس کې ورکړو او د نورو پښتنو سره او د نورو ملکونو سره او د نورو غټو غټو مقابلو سره موږ خپله مقابله په تعلیم واري وکړو انشاءالله موږ به دا وعده کوو نن چې خپل ماشوم به سکول ته لیږو او د هغه نه به یو غټ ډاکټر جوړو د هغه نه به یو غټ فوجي جوړو او د هغه نه به یو غټ سیاستدان جوړو بل د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا تنظیم کوم سیاسي تنظیم نه دی نه د کومې پارټۍ سره تعلق ساتي دا نه د کومې پارټۍ خلاف دی نه د حکومت خلاف دی انشاءالله دا د خیر ښېګړې تنظیم دی او دا د دې ټول تنظیم فرض دی چې دا به خیر ښېګړه ټولو پښتنو ته رسوي سیکرټري صاحب د طرف نه هدایات دي چې د تقریب به مختصري خو زه یو ځل بیا د دې تنظیم بنیاد چې شی کړی حاجي شرفالدین صاحب او د هغه سره یو ورور زما بل وګه په وګراو حاجي ملک صاحب صاحب زه د دې شکریا ادا کوم چې دا ورکړونه را پیدا کړو وده ورکړه او دې صحیوالي له ترقی ورکړه ډېر مننه آباد او خوشاله د عزیزانو دلته کله خوشاله اوسئ السلام علیکم ډېر مننه د ضلع مردان سرپرستی اعلی سید احمد گل صاحب صاحب صدر پیر احسان الله صاحب صاحب سینئر نائب صدر پیر نیک محمد صاحب صاحب ته هم په خیر راغلی وایو د کریم پوري بازار صدر خرم شهزاد په قیادت کې جنرل سیکرټري شاکر خان مومن سینئر نائب صدر حبیب لالا نائب صدر ظاهر شاه او میاں زکا الله ته هم په خیر راغلی وایو د دې نه بعد زه دعوت ورکوم ډاکټر ذاکر شاه صاحب صاحب ته چې راشي د خپل مختصر خیالات اظهار وکړي ډاکټر ذاکر شاه صاحب تاسو درون استقبال سره ډاکټر ذاکر شاه صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زما پسټی ناس درنو ملمنو زما د صافیکم مشرانو انظورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نن په دې کامیاب پروګرام باندې صافیکم ته د دې مشرانو ته مبارکباد پیش کوم ما ته د دې پروګرام پته نه وه خو بهرحال ما ته شیخ مصباح الله صاحب دعوت راکړی نن چې ما د خپل قوم د خپل عزیزان وکتل ډېر زیات خوشحاله شوم وخت مختصر دی ماښام نږدې دی خو بهرحال زما دا ډېر خواهش و زه د خپلو مشرانو سره د خپلو ملګرو سره د خپلو همزورو سره ملاو شم زه په دې باندې فخر کوم چې الحمدلله زما تعلق محمد جلسې سره دی زما تعلق صافي قوم سره دی او په 2002 په الیکشن کې چې کله ما د پېښور نه الیکشن وګټلو او زه MP شوم نو ما د خپل قوم دپاره د خپل ملګرو دپاره د عزیزانو دپاره اګر چې ما ټول وخت پېښور کې تېر کړی دی خو زما اوس هم د ځمکې سره تعلق شته زما ځمکه هلته شته زه به راځم بړی ژوندی مې شته ملک صاحب ناست دی دوی سره ملاقات شوی دی خو انشاءالله العزیز په مختصر وخت کې دا تسلي تاسو ته درکول غواړم چې انشاءالله دا ملک زموږ دی دا صوبه زموږ ده دا ملک دا هر څه زموږ دي دې دپاره به انشاءالله موږ هره قرباني ورکوو او د صافي قوم
چې څه مسله وي هغه په پېښور کې او که د پېښور نه بهر وي انشاءالله یو موټی یو اواز او انشاءالله د خپل مسایل به موږ انشاءالله حل کوو که حکومت سره وي که خلکو سره وي که ایجنسیانو سره وي که هر چا سره انشاءالله موږ په خپلې مسلې حل کوو موږ یو پرامن قوم یو پرامن خلک یو او انشاءالله د ملک د ترقۍ دپاره د دې ملک د پرمختیا دپاره زما د پسمانده ضلعې دپاره زما د پسمانده صوبې دپاره به انشاءالله موږ به یو موټی کېږو او انشاءالله ورزیز موږ به د خپل اواز د اسلام آباده پورې به انشاءالله رسو د صوبې پورې به انشاءالله رسو او دا مشران چې کوم دلته ناست دي انشاءالله زما د الله چې څه خدمت انشاءالله زه به کوم زه یو ځل بیا د صافي قوم د مشرانو د سپینګرو د عزتمندو ملګرو او د ډېرو ښایسته ځوانانو سره زه تاسو ته مبارکباد در پیش کوم او دوی ته مبارکباد پیش کوم چې تاسو صافي قوم راغونډ کو او نن هم د یو چت لاندې راجمع کو واخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین. ډېره مننه ډاکټر صاحب. زه د علماء کرام کونسل شیخ عبدالله سرطان صافي صاحب، شیخ محمد خطاب صافي صاحب، مفتی کفایت الله صافي صاحب، شیخ حزب الله صافي صاحب او نور چې څومره علماء کرام دي، قاری صاحبان دي، مفتیان حضرات دي، د ټولو ته هرکلی وایم. ډېر زیات مشکور یم چې خپل ټایم یې ویسو دلته رالل. اقبال هم دلته موجود دی، دلته موږ لرالو شرکت وکړو، هغې ته هم هرکلی وایم. زه د دې نه بعد دعوت ورکوم زموږ د پېښور اصلاحي کمیټې چیرمین حاجي محمد رحیم صافي صاحب ته چې راشي د مختصر خپل خیالات اظهار وکړي. حاجي محمد رحیم صافي او مولانا ابو زبیر صافي صاحب ته هم هرکلی وایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بانی صاحب، ملک اسرائیل صاحب او د علماء کونسل مشر غنی الله مسلم صاحب او د علماء کونسل چې څونه علما راغلي دي ټول علماو د اصلاحي کمیټې چې زما درې واړه چیرمنان دلته ناست دي او د اصلاحي کمیټې ټولو ملګرو او د ټونټو د ټونون کابینې د ضلع پېښور کابینه او دلته ناستو عزیزانو ورونو ټولو په جمع السلام علیکم. ورونو دا څنګه کېدی شي چې دونه د عزیزانو مجمع لګېدلي او عزیزان ناست دي او سیکرټري صاحب وایي چې مختصر خبرې وکړه. بهرحال خو حکم دی، په حکم به تعمیل کوو. خو د یو خبرې ارمان کوم، دا څونه خلک چې تاسو دننه ناست دي دونه بار هم ناست دي او دا خبره د دې خبرې ثبوت دی چې انشاءالله چې کوم بوټی دوی کرلی و زموږ باني صاحب هغې میوه وکړله، هغې بلکل میوه وکړله. زه دا وایم ارمان د دې خبرې کوم چې نن په دې ډله کې زموږ په دې کرسو باندې یو دوه مشران دي چې هغه موږ سره ناست وی، نن هغه موږ کې نشته دی، چې یو ملک زرین ناست وی دلته او یو شکر خان چیرمن ناست وی چې هغوی دا لیدلی وی چې د پېښور کې زموږ د عزیزان وروڼه دونه په ګڼ تعداد کې راغلي دي او داسې ځوانان خدای پاک پیدا کړي دي چې صافوله یو نوم ورکړو، صافوله یو شناخت ورکړو. نو دغه یو کمی محسوس کوو چې دغه دوه مشران. خو تاسو ته یو خبره کوم چې صافو وروڼو عزیزانو چې څونه تاسو ستړي وکړه، څونه خواري مو کړه، د دې ټولو شکریا ادا کوو چې چا جلوسونه راوستي دي، چا ستړي کړي دي، خدای دې د عزت وکړي. خو دا کسان چې کوم دي چې ستاسو مشري کوي نو دا کمزوري خلک نه دي، دا داسې خلک نه دي چې چا ته به ټیټ شي، دا داسې خلک نه دي چې د چا نه به دباو شي. دوی ته که ضرورت دی نو د چا دی؟ د ستاسو د عزیزانو دی او تاسو عزیزان دوی ته ودرېږئ. انشاءالله یو طاقت د دوی مخه نشي نیولی. خو زه دوی نه دا یو ګیله کوم چې ستاسو په دې خپلو عزیزانو باندې دونه اعتبار نه و چې دا ورکوټی ځای ونیولو. تاسو عزیزان خو تاسو باندې عاشقان دي، هغه تاسو باندې ځان وژني، د دې په تربل ځای ونیسئ. انشاءالله هغه به هم د کېږي که خیري. تاسو له مبارکباد در کوم. زړه مې ډېر څه غواړي چې ووایم خو وخت اجازت نه راکوي. مشران هم ناست دي، ټایم هم نازکه دی، ګرمي هم ده چې څونه خلک راغلي دي دلته. تاسو د خدای پاک عزت وکړي. تاسو ته چې کوم دلته تکلیف میلاو شو، ګرمي ده، په عذاب شوئ، دا معذرت غواړو او دا د قوم دپاره تاسو دا سخته تېره کړله. یو ملګري اواز وکړو چې انتظامیه والا ملګري نشته. انشاءالله شته دی خو هغوی منځ کې ګرځېدی نه شي، انتظامیه والا ګرځېدی نه شي، لار نشته دی. خدای به عزت وکړه. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.
ډېره مننه زمونږ د تنظیم چې کوم دا نن د ورځې پروګرام دا ټول زمونږ د ضلعې